دا لسم نمبر اعتراض په دې پوه شو مولوي صاحبانو لسم نمبر اعتراض ته وی چې الله رب العزت دا اویا میندونه زیاته مینه کوي نو بیا انسان ولې جهنم کې غورځوي دا اعتراض وی کوي نو دا چې الله رب العزت په ټول مخلوقات باندې رحم کوي بسم الله الرحمن الرحیم چې موږ معنا کوو کنه رحمان دا څه شه ده دا رحمان دا رحم کون کې دی الله رب العزت په دنیا کې په کافر او په مسلمان که چرته په کافر باندې الله رب العزت رحم نه کوي دل به ګټو بم نه ورکوي البته دته اختیار ورکړي دی د انسان ته اختیار ورکړي دی ولاره ورته خودلې د چې ګوره کته د جنت شوقین یو د جنت شوقین نو دا لاره د که چرته جنت ته نزي نو بیا خپل خواهش دي د خپل خواهش مطابق تیرې نو بیا ګیله نه کوي الله رب العزت آیاتونه مبارک د ما يفعل الله بعذابکم ان شکرتم وامنتم وکان الله شاکرا علیما الله زما څه کار دی چې تاسو ته کو والله يدعو الى دار السلام الله دعوت درکې چرته جنت طرف ته دار السلام طرف ته الله رب العزت موږ له دعوت راکې نو هغه خسته ژوند لپاره خو لیکن اوس یو انسان په خپل باندې بدبختی کوي دی چې الله رب العزت هیڅ قصور نشته جواب ته وایي شابس جواب الله جل شانه په ټول مخلوقات رحم کوي که کافر یا که مسلمان شابس د الله تعالی یو صفت رحمان او رحیم دی هغه خپل بندگانو مهربان دی که کافر یا که مسلمان الله جل شانه په دنیا کې کافرانو ته هم رزق ورکوي انا ابي هريره رضي الله عنه حديث مبارك ده شابس يا وسلم قال ان لله 100 رحمه انزل منها رحمه واحده بين الجن والانس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها واخر الله 99 رحمه يرحم بها عباده يوم القيامه شابس البخاري دا ابو هريره رضی الله عنه روایت ته هغه د نبی علی السلام قول مبارک نقل کړی دی چې الله جل شانه سره رحمتونه دي یو رحمت صرف دنیا ته را لګل دی یو رحمت په وجه د یو رحمت د وجه نه خلق دی بل سره مینه کوي او نه نوی هیڅ ځان سره ساتلی دی وی هیڅ د برکت د مخلوقات دی بل سره محبت کوي یعنی الله جل شانه په خپل بندگانو مهربان دی مگر محبت هر بنده سره نه کوي محبت او رحم کې فرق دی محبت او محبت او رحم کې فرق وي رحم هو کوي الله رب المخلوق دی کنه الخلق عيال الله اوس حلق عام دی دغه کافر او مسلمان دوه راغلي دي دا الله تر دې پورې چې د کافر د بدوانه به هم ځان ساتي د مشرک هم شي لکه دغه خیره به هم ناخلي هم د الله بنده دي او محبت به چا سره کوي الله رب العزت به د نیکانو نو چې ته وې چې ما سره د الله محبت کې ختم سره محبت کې ته به ایمان راوړل کنه نو به دې کې د الله څخه ګناه الله څخه قصور يحب التوابين ويحب المتطهرين قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين الله سره کافرانو سره محبت نه کوي نو چې نه کوي چې ته ولې ځان کافر کې مسلمان څنګه الله تعالی محبت کوي د توبه وسونکو سره او پاکي حاصلونکو سره ورته وایا چې تاسو اطاعت د الله او د رسول وکړئ پس که چا انکار وکړو الله جل شانه محبت نه کوي د کافرانو سره الله تعالی محبت کوي د مؤمنانو سره بولې سبانو مشرک سره په الله نه بخي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء آیات مبارک دی الله او مشرک نه بخم دین علاوه چې لو بلغت ذنوبكم عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي الله دون ګناونه وکړي د اسمانونو د ډک شي بل حدیث مبارک دی کل بنی آدم خطاء وخير خطائين التواب ټول بنی آدم دا خطاکاران دي وخير خطائين ته توبه بس پرې الله تعالی معاف نکړي سلمړي کړي نن مې مړي کړي والله معاف کړي دي نو چې الله رب العزت معاف کوي خو الله مشرک نه بخي بس دا قانون دی نو چې ته دا قانون یو سړی دا قانون دی نه ماته دا د شرک نه ځان ساتي او دا د اسلام په دین عملو کې پرې شي بل دا خبره ده پټه خبره ده چې دا یو سړی چې جنت دی وي کنه چې الله مینه کوي ما جهنم ته ولې ورځي نو ته د الله په خبرو یقین نه کوي کنه ته د جنت قائل نه کنه کته چرته د جنت او د جهنم قائل به هوتا په ایمان راوړي چې سړی د جنت او جهنم قائل نه دی نو هغه به ورته سخواري وکي نه کچرته داخله د جنت او د جهنم قائل به دوی په ایمان راوړي خا یو ولسم اعتراض راځي یو ملحد اعتراض کوي چې اسلام په ولاړه د بوس کول نو ولې منع کړی دا الکه په ولاړه وي به مسکوي دا ولې منع کړی میډیکل ساينس خو وايي چې د سره صحت ته نقصان نه رسېږي دا خبره دوی غلطه ده نو دلته ورته مختلف جوابونه مونږ کړی دي مونږ ورته وایي بعضې څیزونه به انسان د عادت د وجې هم کوي د تهذیب د وجې هم کوي د آدابو په لحاظ هم کوي لکه دا کپړو اچولو سره انسان ته څه نقصان رسېږي مونږ ولې کپړې اچولي دي او بیا دې بربنډ ګرځي که نه مولوي صاحبانو دی وایي چې ساینس خو دې ته انسان که بربنډ ګرځي نو ساینس خو دا نه وایي چې د انسان ته نقصان رسېږي مونږ دا دومره کپړې ولې اچولي خو بیا ورته بس دهریا رسېږي بیا بربنډ ګرځي که نه نه بعضو سلیقه هم کې آداب هم کې د معاشري ژوند تیرولو ساينس هم دا وایي چې انسان په ولاړ او بس کې دله نقصان رسېږي وایي
جو اعتراض نمبر 11 یو ملحد اعتراض کوي چې اسلام په ولاړ د اوبو څښلو نه ولې منع کړې ده. میډیکل ساينس خو وایي چې په دې سره صحت ته څه نقصان نه رسیږي. جواب نمبر 1 تا خو کپڑے اغوستي دي، په کپړو اغوستو سره خو هم صحت ته څه نقصان نه رسیږي. او کنه دا ول نو باسي زونه به تهذیب د وجه نه اختیار ہے. دویم جواب جدید ساينس وایي چې په ولاړ اوبو څښلو سره معده او زړه ته نقصان رسیږي. معده او زړه ته ګوره نقصان نسیږي. یو ساس کلو سره جسم مبازر جذب کړي چې دې سره ګردو ته نقصان نسیږي. مولوی صاحبانو نور هم داسې دغه شتره ښه چې په ولاړ اوبو سره څښلو سره ډېر غټ نقصانونه دي. میډیکل ساينس دا وایي. او نبی علیہ السلام هغه وخت وضاحت کړی چې تاسو بس کوئ په درې ساګانو 15 سنت دی پکې. الحمدلله موږ سره مخسته دین محفوظ دی دومره کامل. ته خدای صحیح نه تاسو کا چې عیسی علیه السلام په کومه طریقه وبس کړي پرې چې تعالی د بایبل نه دا ثابت پرې چې خپل ژوند نه ثابت او چې بیرته و چې په دې کې لا 15 سنت دي. بسم الله به ګوري ورته په خیسا په خلاص به اس کې درې ساګانو سره به اس کې ګوري ورته الحمدلله به دا ګورته داسې کامل دین موږ سره دی باوجود هم بیا خلک په اسلام باندې اعتراضات کې خو دین نه خبر کنه کامل دین باندې نه وي پوي نو ځکه باندې اعتراضات کوي. بل جواب اعتراض چا بس ته اول مسلمان یو که انسان دا دوی وایي چې ته مسلمان یې که انسان یې. دا به تاسو اورېدل یا به تا دا به هم نه اورېدل. وایه جواب دا سوال صحیح نه دی ځکه چې ته د چا نه تپوس وکړې چې تا ولې انسان یې او که پښتون یې حتی چا نه تپوس کړي چې ته انسان یې که پښتون یې نو برته دا خو د یو بل سره دغه نه دی. او یا د چا نه تپوس وکړي چې ته سړی یې او که انسان یې دلته تضاد نه راځي. راځي او که نه بلکې ملحدین وایي چې د انسان وجود بغیر دلته یو فلسفه ده. مولوي صاحبان دلته یو فلسفې ده. په هغه فلسفې نه وروسته مسله دا ده دوی وایي که نه د هیومنیزم فلسفه ده چې انسان آزاد دی. څه شی دی؟ انسان آزاد دی. د دنه ما فوق فطرت ته حسی نشي چې دا څه وکړي د دنه تپوس وکړي. نو ځکه تا ته وایي چې ته مسلمان یې که انسان یې. یعنې ته کوم مسلمان یې؟ ته مسلمان یې مطلب ته د ما فوق الفطرت منې او که نه منې. ما فوق فطرت حسی رب منې که نه منې. نو دهري خو یې نه منې موږ خو یې منو. موږ ورسره په دلایلو باندې خبره کوو. نو دلته هغه فلسفه ده. نو هغه فلسفې نه به تاسو ځان خبروئ. سوال نه وروسته دوه فلسفې دي. شاباسي اسلام فلسفه ده چې انسان شاباسي اسلام فلسفه ده چې زما وجود د خالق د وجود نه دی او د الحاد فلسفه ده چې انسان وجود بغیر د خدای نه موجود دی. د الحاد مقصد دی چې انسان آزاد مخلوق دی په خپل پیدا شوی دی. د دې خبرې جواب دا دی چې زه دا انسان آزاد مخلوق دی. دا د کومې فلسفې په بنیاد باندې دوی مولوي صاحبانو سیکولریزم په فلسفې د هیومنیزم د فلسفې په بنیاد باندې دوی وایي چې انسان آزاد دی. انسان په 18مه صدۍ کې پیدا شوی دی چې د دې ته د خپل ځان معلوماتو شو چې زمانه بره څه داسې مافوق فطرت هسې نشته چې زمانه تپوس وکړي چې دا کار کوه دا مه کوه. اوس چې څه زما خوښه هغه به کوم. د دې خبرې جواب دا دی چې زه د خدای جل جلاله بنده یم. که زما وجود د کوم بل څیز په صورت کې وي بیا به هم د الله بنده وي. ځکه ټول جهان د الله تعالی مخلوقات او بندګان دي. نو زما حقیقت دا دی چې زه هم د الله تعالی بنده یم او مسلمان یم. په دې پوه شولې؟ 14 اعتراض الله تعالی موږ ته ولې ځان نه ښایي چې موږ یې ووینو. نه لکه څه اوږده شوله ټول خو ورې دا دغه دی. دا اعتراض موږ مخکې ویلی هم دی چې موږ الله ولې نه وینو. هغه خبرې پکې مخکې څه لږې ډېرې راغلي دي. دا به وویو او موږ کټ کوو که نه خو ویډیو نه خو